یو ته پکې ما ویل مال 5 منټه خبره وکړه زه به غلی کېنم وی ټیک ده خبره شروع کړم چې د 40 سکندو ته ورسېد دا خو ورڅپې کش ختم شو زه ورته غلی وم ما ورته ویل خبره وکړه ښه پوره ما ته ویل بس ما خپل ټیم تاله درکو یو منټ یې نه ده پوره کړی ما ته وی ما خپل ټیم تاله درکو ما پکې شروع وکړه چې ما څنګه یو 2 منټو ته خبره ورسوله د ده په دې خبرو باندې مې تبصره کوله एकदम په خبرو کې راودنګل او شوري شروع کو نو بحث طریقه خدا نه ده چې دومره شوقي کیږي یو مولا دې دا کینه یو بزه کینه الته د سټیج ولګي عوام دې الته کینه دا د سټیج ته پاسي کشل منټه خبره کوي کلاس منټه خپل دلایل دي مکمل بیانې چې څومره ټیم د دلګي دا غینه بعد بزه ورزم چې زما څومره ټیم لګیدو بیا په د خارخ ناراضي خو دې ته دیو تیار نه دی اسه اچغي دي خلکو شروع کړل اختلاف نه کوي تشنیع کوي فساد جوړي نو په دې وجه باندې زوس موبایل نه اوچتو او بیا تاسو ته پته ده چې ما په 27 باندې ما خپل یو استاد ټلیفون کاوه نو دې رنګونو زه دومره تنگ کړم چې یو پکې داسې نه چې هغه زه د دلیل په میدان کې توړ کړم او خوشاله شوی وی چې بس قصه وشوه هر یو به پیل کېده نو بل ته به نمبر لیږه هر یو به پیل کېده بل ته به نمبر لیږو نو ما به کې بیا د خپلو استادانو کالم نه دی اوچت کړی د هغې مهمه وجه دا وه چې دې حضراتو هغه الفاظ نه شو ویلی خوله به ترې غلطېده بلکې یو خو موږ یوټیوب ته مخېجه والله خو مخکې شوي وه په خپله باندې د خولې نه وخاتم وایي چې زه ستا تشریح د سره نه منم یاد ساته او دا اعتراض ما ټول کړی دی چې دا حضرات تاسو ته وایي چې ته حنفي نو حنفي د خپل امام په قول پسې رواني او د هغه د قرآن او د حدیث څه کار دی دا اوس دلته دوکه ده زه مقلد د خپل امام په مقابله کې یم څنګه رسول الله ژوندی دی صحابه د عبدالله بن مسعود عبدالله بن عمر نه تپوس نه کوي عبدالله بن عباس نه فتوا نه طلب کوي چې د آیات تشریح غواړي وضاحت غواړي سیده د نبی علیه السلام خواته ځي کله چې د الله رسول د دنیا نه وصال وکړو بیا صحابه کرامو فتوا غسته عبدالله بن مسعود تتلو عبدالله بن عباس تتلو معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنهما تتلو دې صحابه کرامو هغه ته دوی کې ناسته استفتاء کوله د خپل امام په مقابله کې چې کله زه راشم زه هغه په دلیل نه توړ کوم زما په هغه حسن ځوان دی د صحابو شاګرد دی اقوال د صحابه کرامو نه اغستی دي امام اعظم ورته ټول امت ویل دی موږ نه دی ویلې ټول کتابونو کولاو کې امام اعظم ابو حنیفه ته ویل دی اور کته چرته اعتراض کې زویم رسائل د مولانا ثناء الله امر تسری هغه اوچت کا په خپل کتاب کې امام ابو حنیفه ته امام اعظم لیکل دی مولانا داود غزنوی وهابی ورته امام اعظم لیکل دی میاں نذیر حسین ورته امام اعظم لیکل دی دا اعتراض په ما مکوه کده شي نو صدیق اکبر پیغمبر دی او کنه ابو بکر دی فاروق اعظم عمر دی او کنه نبی علیہ السلام دی لہذا دا اعتراضات هم په جیبونو کې کېدی د ځان سره دا د شیعاګانو سوالونو چې په شاه ولی الله صاحب یې کړي او هغه تاسو د هغې نه پټ کړي دي خو د عوام د نه خبر نه دي نه خپل خبر دی او نه زمونږ هغه نه خبر شوي نو په دې وجه باندې زري نه اوچتوم اوس ځکه چې هغه شور کوي د دې مراد دا نه دی په دې زما عزت نه کمیږي دا موږ د استادان د طرف نه چې تاسو بد زباني د چا څه مه کوئ مه د چا مشر غلط یادوئ مه ورته غلط نوم ذکر کوئ بلکې برکات قاری نومې دی که څه دی چې کله مولانا ابو حسان پسې خبرې وکړي